Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel. زمونږ chapter number 12 دی د 5th class 5th English chapter number 12 هغه باندې موږ سټډي کوو. د chapter نوم دی our national animal. ٹھیک شو په هغه کې د ګرامر په حواله سره ولني دغه چې دی پوینټ هغه زموږ سره ډکشنری دی. A dictionary is a reference book which lists the word of a language in alphabetical order. وای زموږ سره په دې کې د لیست د words the word meaning زموږ سره په دې کې صحیح لیست او کوم چې زموږ سره arrange په alphabetical order کې او give us meaning دا موږ له راکې د ډکشنری چې دا موږ له meaning راکې. ټیک شو it also provide pronunciation په دې کې زموږ سره pronunciation هم په ډکشنری کې به زموږ سره یو meaningable pronunciation هم او number of syllable چې دی هغه هم په دې ډکشنری کې موجود دي. ټیک شو لکه موږ دا یو ورډ فار ایگزامپل کمپنی دا ورډ چې دی دا موږ پس کې په ډکشنری کې سرچ کړی دی یا کتلې ده په بوک کې. ټیک شو نو دا ډکشنری چې دی دا کمپنی چې دی نو دا زموږ سره اولنې چې دی دا پارټس اف سپیچ کې دا څه شی دی نو دا زموږ سره ناون دی. ټیک شو دویم زموږ سره د دې پرونانسیشن دا زموږ سره د دې پرونانسیشن دی. ټیک شو بل دا چې دی دا زموږ سره د دې مینینګ دی. مینینګ پرونانسیشن دا کم پارټس اف سپیچ دی او نمبر اف سیلیبل موږ چې دا موږ له نمبر اف سیلیبل راکې چې او کم سیلیبل دی دا هم موږ راکې لکه کم پا نی نو موږ سو یو چې دا ډکشنری چې دا موږ سره ریفرنس بوک دی په دې کې به موږ پرونانسیشن یا نمبر اف سیلیبل او مینینګ درې خبرې خدا موږ وکړي چې پرونانسیشن نمبر اف سیلیبل او بل مینینګ او بل پکې موږ سره دا راغی چې پارټس اف سپیچ پکې هم دی او بل خبره پکې دا رااله چې کم سیلیبل دی هغه هم موږ ته شو کوي شی ډکشنری چې دا موږ ته شو کوي نو دا موږ سره څه شو د ډکشنری په حواله سره معمولی ونتا ډسکشن. بل موږ سره راځي نوٹ ټیکینګ وای نوٹ ټیکینګ چې دا بس شي note taking چې دی note taking is a study of skill دا موږ سره یو سکل دی used to highlight important information په دې کې موږ highlight کو important information او هغه information چې دا موږ summarize کو د given text to review and study later د روستر study د لپاره به د دینه مونږه مین پوینټ چې دیغه به هایلایټ کو یا به روباسو او سمرایز کو به دغه ته مونږه څه شوی دی ته مونږه نوٹ ټیکینګ وایو. لکه اوس یو لیکچر دی یو سړی لیکچر یو پروفیسور صاحب یا ډاکټر صاحب یا استاد صاحب لیکچر ورکوي د هغې نه مونږه پوینټ چې دی هغه ځان له څه کو دغه کو نه دغې ته هم مونږه نوٹ ټیکینګ وایو. امپورټنټ پوینټ ان د فارم اف بولټ هغه چې دی مونږه څه کو دغه بولټ نوٹ چې څه ته وایي هغه مونږه ځان تیارو نه دغې ته هم نوٹ ټیکینګ وایي. ټیک شو لکه بل زموږ سره راځي word meaning participation چې دی نو taking part in activity or event دې ته به موږ څه شوی دا زموږ سره د پارټیسیپیشن مینینګ دی. بل موږ سپیچلیس موږ ستوي چې چاله خبره نه ورتله. ټیک شو not able to speak or out of emotion. ټیک شو نو دې ته موږ سپیکلیس وایو. بل موږ سره دی کلیکټ وایو to bring thing together راځو کولو تیار جمع کولو ته موږ څه شویو کلیکټ ورته وایي. ګریټیچیوډ چې دی نو دا موږ څه ته وایو ګریټیچیوډ being grateful یا شکریا ادا کول یا د یو سړي نه ډیر زیات خوشاله یا دې ته موږ being grateful د انګلیش کې د دې معنی دا کیر چې دا موږ look after د انګلیش معنی د کیر چې دا څه شي دی look after نو دا ورډ مینینګ چې دی دا هم زموږ سره پټیس په دغه باندې چې دی نو دا ډیر زیات امپورټنت دی هم د بوک کې چې کوم ورډ مینینګ نو دا هغې نه راخلي او ټو ورډ مینینګ پکې نه راخلي. بل موږ ته راځي چې وی یوز کوېسچن ورډ باندې موږ په دې او دغه کې چې دی نو موږ به کوېسچن ورډ وپېژنو ټو آسک کوېسچن د کوېسچن د تپوس دپاره موږ چې کوم ورډ یوز کوو که په پښتو کې که په اردو کې که په انګلیش کې هغې ته موږ کوېسچن ورډ وایو. لکه وای چې دی هم زموږ سره کوېسچن ورډ دی وین هم کوېسچن ورډ دی هاو مینی هم کوېسچن ورډ دی هاو مچ هم کوېسچن ورډ دی. ټیک شو هاو اپن هم دی او دا ټول چې دی زموږ سره کوېسچن ورډ دی. وای چې دی وای از یوز ټو آسک ریزن د ریزن دپاره چې موږ کوم کوېسچن ورډ یوز کوو هغه زموږ سره وای دی او د ټو آسک اباوټ ټایم د ټایم او د ډیټ دپاره چې موږ کوم یو څیز یوز کوو کوم کوېسچن ورډ یوز کوو زموږ سره وین دی. ټیک شو بل زموږ سره هاو مینی چې دی دا زموږ سره د نمبر دپاره چې یاره څومره څیزونه دي څومره خلک دي څومره اخوا څومره دي خوا. ټیک شو هاو مچ چې دی دا هم موږ یوز کوو د کوانټیټي دپاره. ټیک شو یا د پریس دغه دپاره د قیمت معلومول لپاره یا د کوانټیټي لپاره چې موږ کوم کوېسچن ورډ یوز کوو هغه زموږ سره هاو مچ دی. یا هاو آفن چې دی نو دا موږ یوز کوو ټو آسک اباوټ د فریکوینسي دپاره چې یاره څومره فریکوینسي مطلب چې څومره پیر یا تپوس یا بل څه نو د هغې دپاره موږ څه شي هاو آفن چې دی هغه یوز کوو. لکه موږ مثالونه راشي چې why do you save your money why لفظ why چې دی دا موږ سره کوېسچن ورډ دی when did they how often دی how much دی how many دی. ټیک شو نو دا زموږ سره هم عکس یوز شو لکه موږ
موږ چې هاو به موږ وای چې دی نو دا موږ څه د نمبر د لپاره دا څه شي د لپاره وای چې دی دا موږ څه د ریزن د لپاره ټیک شو بل وین ډیټ چې دی دا موږ د ټایم د لپاره ټیک شو بل هاو اوپن چې دی نو دا موږ د فریکوئنسي د لپاره هاو مچ چې دی دا موږ د نمبر د لپاره او هاو مینی چې دی هم موږ څه د نمبر یا د څه شي د هاو مینی چې دی دا موږ د څه د لپاره یوز کوو د نمبر د لپاره ټیک شو او هاو مچ چې دی دا موږ د کوانټیټي د لپاره ټیک شو اوس دا موږ سره یو شارټ ونته مشق دی چې یاره دا موږ وکړو په دې کې موږ سره کم یو کوېسچن ورډ چې دی هغه ټیک راځي نو په ډیش ډو یو ویزټ یور ګرانډ پیرنټ ټیک شو هاو often ټیک شو دا زموږ سره ټیک آپشن دی په دې کې بل چې دی ډیش ډو وی نیډ وای ډو وی نیډ منی ټیک شو دا زموږ سره ټیک راځي دغه څه کوېسچن به موږ راکړی چې په دې کې کم یو کوېسچن ورډ چې دی هغه زموږ سره ټیک دی لکه څلور پنځه کوېسچن ورډ به راکړي دا یو کوېسچن فار ایگزامپل دا راکو چې ډیش ډو یو گو ټو سکول نو when do you go to school په دې کې زموږ سره سویچبل ورډ چې دی کوېسچن ورډ هغه زموږ سره وین دی ټیک شو بل زموږ سره ډیش په راکړی ډیش student are there in classroom نو په دې کې how many چې دی په دې کې سویچبل ورډ دی بل زموږ سره به ورکړی چې ډیش does this dress cost how much ټیک شو نو دا زموږ سره شو کوېسچن ورډ او د دې نه کوېسچن چې دی پوسیبل چې د دې نه کوېسچن راشي ټیک شو نو دا هم ځان سره از د کې بل زموږ سره پریپوزیشن اف مومنت اینڈ ډایریکشن دا زموږ سره د پریپوزیشن ټایپ دی وای دا موږ ته شو کوي مومنت او ډایریکشن ټو اور فرام پیپل فرام پلیس فار ایگزامپل ټیک شو لکه داسې پریپوزیشن زموږ سره راغی ټورډ طرف د هغه طرف ته یا زموږ طرف ته یا بل طرف ته اور up down into across onto نو داسې موږ د کچره داسې په سنټنس کې وسره شي او نو that policeman is coming toward us ټیک شو کوس په دې کوېسچن داسې سنټنس موږ تراشي چې د انډرلاین ورډ زموږ سره څه شي دی یا موږ ته وایي چې په دې کې پریپوزیشن اف مومنت یا ډایریکشن کم یو دی نو په دې کې به موږ کوي چې د انډرلاین ورډ څه شي دی نو موږ چې دا پریپوزیشن اف ډایریکشن دی پریپوزیشن اف مومنت دی یا موږ ته وایي چې دا په دې سنټنس کې پریپوزیشن اف ډایریکشن یا پریپوزیشن اف مومنت چې دا څه شي دی نو موږ ټورډ ته نښه کوو ټیک شو اینډ ټو اکراس اور دا ټول چې دی دا موږ سره څه شي دی پریپوزیشن اف څه دی پریپوزیشن اف مومنت او ډایریکشن دی ټیک شو بل زموږ سره دی پریزنت ټینس خو موږ په مخه سټډي کړی خو بیا موږ وایو چې انډیکیټ اکشن وچ هپن ان د پریزنت ټایم کوم کارونه زموږ سره په پریزنت ټایم کې شوي نو هغه به موږ په پریزنت ټینس کې چې نو هغه به شو کوو ټیک شو د سمپل پریزنت ټینس از یوز ټو ایکسپریس ریګولر or habitual action کم کارونه چې ریګولري او habitually هغه کارونه موږ په پریزنت ټینس کې چې دی هغه بس کو ډیسکس کوو ټیک شو and fact that don't change with time کم سيزونه چې د ټایم سره نه چینج کیږي هغه فیکټ به هم موږ په پریزنت ټینس کې دغه کو نو دا موږ سره په دې کې امپورټنت پوینټ کم یو شو چې یاره ریګولر او habitual action چې دی هغه به موږ په پریزنت ټینس کې دغه کو بل چې دی کم کارونه چې د ټایم سره نه چینج کیږي نو هغه کارونه هم چې دی موږ په پریزنت ټینس کې دغه کو دا نور د پریزنت ټینس موږ ته پته راشي کم کارونه په وس روان وخت کې چې کیږي هغه ته موږ پریزنت ټینس وایو کم کارونه چې کیږي وس نن سبا نو هغه په پریزنت ټینس کې ظاهر او ټیک شو خدا دوه پوینټس چې دی دا پکې موږ دا نوی رالو ټیک شو اوس پریزنت ټینس لپاره چې کوم افرمیټیو سنټنس دی نو د هغې د اولنۍ ساده دغه چې دی نو فارمولا هغه څه شی دی سبجیکټ به اول بیا به بیس به ټیک شو بیس فارم اپ ور پست فارم اپ ور به ټیک شو پست فارم اپ ور به د هغې سره به یا ایس یو یا به ای ایس ټیک شو او بیا به ابجیکټ دا زموږ سره ډېر سمپل سنټنس دی د پریزنت ټینس افرمیټیو که نیګیټیو سنټنس نو سبجیکټ به بیا به ډز یې یا به ډو ډز ډو ناٹ does not do not by ټیک شو او بیا په پس فارم اف د ورب بیا به ابجیکټیو ټیک شو په انټراګیټیو سنټنس کې به موږ سره ډو ډز چې دی دا به مخکې شوی ټیک شو اول شوی به دا به موږ سره سوالیه سنټنس دی نو په دې کې به دا ډو او ډز چې دی دا به مخکې شوی ټیک شو بیا به سبجیکټ راغلی بیا به پس فارم اف ورب بیا ابجیکټ ټیک شو موږ مثالونه ته ګورو چې مای فادر ریډ د نیوز پیپر ایوری ډے ټیک شو نو مای فادر چې دی دا موږ سره څه شو سبجیکټ شو ریډ چې دی دا موږ سره پس فارم اف ورب اس ور سره راغی ټیک شو د نیوز پیپر ایوری ډے نیوز پیپر چې دی دا موږ سره څه شو object ټیک شو او every day چې دی یا he does not take دا هم زموږ سره د present tense sentence د sunset and the west یا دا چې دی دا موږ اقا sentence اولنۍ خبره چې یاره کم سیزونه چې regularly او habitual action یا هغه به زموږ سره نو هغه زموږ سره کومه خبره رااله هغه the sunset and the west ټیک شو does she take the her medicine نو دا زموږ سره څه شي negative د interrogative sentence شو دا ټول sentence چې دی دا زموږ سره په present tense کې چې دی نو دا زموږ سره راغلي موږ د present tense چې دی هغه درې فارمولې چې دی نو دا موږ ته په کار ده چې دا موږ ته یاد ټیک شو
بل زموږ سره یو شارټ ټاپک دی په دې کې د ټول نه اخیری ټاپک په دې چپټر کې چپټر نمبر 11 کې هایپن چې دی موږ دیس از د هایپن وای ټیک شو. هایپن از یوز ټو جوین ټو ورډ اور ټو ورډ ټوګیدر دوه ورډ چې دی هغه موږ په څه باندې راوځي کو په هایپن باندې به یو ځای کو. اټ یوزلی یوز وذ نمبر اینڈ فریکشن نو دا به موږ سره په نمبر کې یا په فریکشن کې استعمالېږي لکه موږ مثالونه ته وایو 1/4 څلورمه حصہ ټیک شو یا موږ وایو 45 نو هم 45 په مینس کې چې دا ورډ چې دا سیس چې دا موږ سره هایپن یوز شو یا 3 سیکت د دریمه په شپږو کې دریمه ټیک شو یا موږ وایو چې 82 82 ټیک شو. نو په دې سي ورډ کې دا موږ سره په سکه راغی په نمبرز کې هایپن یوز شو او دا موږ سره په فریکشن کې یوز شو. نو موږ وایو چې هایپن چې دی نو دا به موږ په یا په نمبر کې دغه کو یا په فریکشن په مینس کې چې دی دا هایپن چې دی دا به موږ یوز کو. دا موږ سره د هایپن یوز شو دا ټوټل یوز نه دی ټیک شو. اوس کوم ورډ چې موږ سره هایپن پکې یوز شو نو هغه ته موږ هایپنیټ ورډز ورته به وایو ټیک شو. نو دا شو موږ سره د چپټر نمبر 11 اخیری ټاپک. ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به موږ سشي چپټر نمبر 12 چې دی هغه به سټډي کوو. د چپټر نمبر 12 نوم دی اور نیشنل انیمل ټیک شو. هغه به موږ په دې کې سټډي کوو. په دې په اوله کې ما وی چې دا موږ سره اور نیشنل انیمل له خو هغه سوري هغه ما په غلطي وی ټیک شو. په روان چپټر چې دی هغه موږ سره د اور نیشنل انیمل له نه پاره کې به موږ ډیر صحیح زده کوو. زموږ سره صحیح الله فهمه.